زمونږ یو ملګری او صلاح الدین نومي پولیو ورکرو په مومندو کې مړ شو. موږ په دې ځای کې احتجاج وکړو خو په موږ پسې شاته څوک راونه وتل. پولیس رال یو گاډی پولیس. ما ورته په دغه کې مې ویل چې ګوره موږ ځان دپاره تحفظ نه ستا دپاره هم غواړم. بیا سبا ستا نه هم غوږونه پرې کوي. که زما باندې نن لار جوړه کړه سبا ته یو بیا بل دی او بیا بل دی او داسې چې دا څه راباندې شوي دغه به کېږي. هماغه وشوه. جی ګرانو کتونکو لر او بر کې درته په خیر راغلی وایم. په باجوړ کې درنه چې کوم ده نو هغه باقاعده روانه شوې ده. سیول کالونی ښار کې د پولیس اهلکار چې دي نو د هغې په پولیس لاینز ګراوند کې هغې خیمه لګولې ده او باقاعده درنې ته خطابات چې کوم دي نو هغه شروع شوي دي. وړومبی خبره خو دا ده چې په باجوړ کې دغه پولیس اهلکار چې دي نو دوی په احتجاج دي او دوی د 13 ورځ چې په پولیو ټیم کې چې د دوی کوم کس په ډیوټۍ باندې و او هغه د ډیوټۍ دوران په شهادت رسول شوی دی. لقمان نومیږي. نو د لقمان د شهادت په لړ کې دغه مظاهره چې کوم دی نو دغه درنه روانه ده. په دې کې یو خدا ده چې پولیس اهلکارو یوناني مسلې یعنې په شریکه باندې هغوی ویلي دي چې په ټوله ضلع کې مونږ د پولیو ډیوټي چې کوم دی نو هغه به نه کوو. یو بل شرط یې نن دا کې ایښودی دی چې آرمي او اف سی اهلکار کو زموږ سره په ډیوټي د پولیو په ټیمونو په سیکیورټۍ باندې پر هغوی را سره ډپلوی کیږي یا تعینات کیږي نو هله به مونږ بیا د پولیو سره د ټیمونو سره ډیوټي کوو. د دې سره سره هغوی دا هم وایي چې زمونږ د نورو ضلعو سره هم رابطې چې کوم دي نو هغه روانې دي. یو اهلکار چې دی نو هغه دغه کوم درنې ته چې هغه خطاب کوو نو هغه دا یو خبره وکړله چې د لقمان په شمول چې لقمان په شهادت ورسولی شو نو د دې سره زمونږ صرف د باجوړ د پولیسو 100 شهیدان پوره شول. دی وایي چې خطابات چې کوم مختلف کیږي مونږ واورېدل نو هغې کې دا خبره کیږي چې زمونږ قاتل ولې نه رانیولی کیږي. بله خبره دا کوي چې دغه بم چې کوم دی دا د کوم ځای نه راوړلی شوی دی دا چا راوړی دی. دغه یو سوال کوي. د دې ترڅنګ به زه تاسو ته دا ووایم چې ډي پي او باجوړ چې کوم دی وقاص رفیق هغه هم دغه درنې ته رسېدلی دی او هغه دغه خبره کړې ده چې ستاسو تحفظات چې کوم دي تر کافي حده چې کوم دی نو هغه جینین دي. خو په دې کې یو 2-3 خبرې هغه داسې هم وکړې چې زما په باجوړ کې ډېر خلک داسې دي چې هغه په کاغذونو کې چې کوم دی نو هغه په پولیس په ډیوټۍ باندې دي خو فزیکلی دلته موجود نه دي. هغه په نورو ښارونو کې دي یا کاروبارونه کوي یا چېرته په خپلې مرضۍ ډیوټي کوي. د دې ترڅنګ هغه دا هم ووایي چې یو 114 کسان چې دي نو هغه ما په خپله باندې لاین حاضر کړي دي. په هغې کې 103 کسان چې کوم دی نو هغه حاضر شوي دي او دا نور نه دي حاضر شوي. د دې سره سره هغه دا هم ووایي چې زما سره یو لیست دی او په هغه لیست کې د داسې کسانو لیست دی چې هغې نیمه تنخوا چې کوم دی نو هغې خپل جیب کې اچوي ډیوټي نه کوي خو نیمه تنخواه خپل جیب کې اچوي او نیمه تنخواه د ملک صاحب په جیب کې اچوي. د دې سره سره هغه بیا دا هم ووایي چې د دغې بوج چې کوم دی نو هغه بیا په هغې کسانو باندې راځي څوک چې ډیوټي کوي د چا چې سفارش نه نو هغې له بیا ډبل ډیوټۍ کول وي. یو بله خبره به زه تاسو ته وکړم څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د باجوړ په درنې ته د خطاب دوران ویلی شو چې موږ د نورو ضلعو سره په رابطه کې یو نو د نورو ضلعو هم لکه د خیبر ډي اس پي جهانګیر شاه چې کوم دی نو هغه هم یو آډیو میسج سرکولیټ شو او په هغې کې هغه هم ووایي چې مونږ د باجوړ درونو سره ولاړ یو تر د وزیرستانه پورې مونږ ټول یعنې زم اضلاع چې کوم دي نو مونږ د پولیو نه بایکاټ کوو مونږ ډیوټۍ نه ورکوو. هغه خو پکې لږ نور هم سخت لهجه یا سخت بیان ورکړی دی او هغه وایي چې مونږ هسې هم وجني او وجلی کیږو نو د هغې نه ښه دا ده چې په نرتوب باندې دغه شو وجلی شو او د نرتوب مظاهره وکړو نور مونږ شپ نه کوو. د دې سره به یو بل خبر زه تاسو له درکړم چې په لکي مروت کې د یو سب انسپکټر چې غلام خان نومیږي د هغه اجره چې کوم ده 13 شپه په بارودي موادو باندې الوځولې شوي ده او دا هغه کس دی څوک چې ویلی کېږي ریپورټډلی چې دغه کس چې کوم دی نو دا د لکي مروت کې چې کومه درنه روانه ده د پولیسو نو دی په هغه سرکرده رهنماګانو کې یو رهنما دی.